الله شپږم بیمار دی او زما خپله زندګي نور نه ده په کار کو چې زما بچي الله پاک بچ کي او دې خدای پاک جوړ کي ته دا قرباني کې لکه ته د خپل زوی له ګرده ورکړې د خپل ګرده قرباني کوم د خپل ګرده ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین, جیسے کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, لیکن آج ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں, ماں تو ویسے بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن یہ ماں آج ایک انوکھا قربانی دے رہے ہیں ایک اپنے بچے کے لیے. یہ ضلع مردان تحصیل کاٹلنگ گاؤں میاں خان کے رہائشی ایک ماں جی جو بہت غربت کے سہارے زندگی گزار رہے. اس گھر میں ماں بیٹا اکیلے ہی زندگی گزار رہے اور اس ماں جی کے 5 بچے ڈائلسس کی وجہ سے فوت ہو چکے. گردوں کی بیماری اس کو کہتے ہیں ڈائلسس کی وجہ سے. آج یہ بیٹا بھی ڈائلسس کی وجہ سے بیمار ہے. 6 سال سے ایک مہینے میں 9 دفعہ کمپلیکس میڈیکل کمپلیکس مردان آتے جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے. یہ ماں کہتی ہے کہ میں آج یہ قربانی دے رہا ہوں, اپنا گردہ اس بچے کو دینا چاہتا ہوں. ماں جی کہتے ہیں کہ لاہور بحریہ ہاسپٹل کی وہاں پر ان کی گردہ چینج ہونے کی پری علاج کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ وغیرہ یہ دوائیاں وغیرہ اس کے اوپر 4-5 لاکھ روپے خرچہ آتے ہیں. ویسے تو اگر گردہ چینج کرنے ہے تو تقریباً 16 لاکھ 40 لاکھ یہ خرچہ آتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ گردہ چینج کرنے کے ہم آپ کے سے پیسے نہیں لیں گے, وہ پری چینج کریں گے, لیکن دوائیاں ٹیسٹ وغیرہ آنا جانا یہ چیزیں ان کے تقریباً 4 سے 5 لاکھ خرچہ آتے ہیں. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیشن ضرور کرے. کتن کو د میاخان میں اسی دن کې دا یو مور د خپل زوی دپاره یو قرباني ورکړي چې خپله ګرده ورته ورکړي, د دې سره بیچ کېږي او دا مور وایي چې زمونږ د دې بچي علاج فری کېږي, خو صرف د ګردې د چینج کولو 15 لک روپۍ خرچه راځي. هغه هم په لاهور کې په یو هاسپټل دی په هغې کې. میاخان څنګه او د دې سیمې چې څومره خلک دی هغه د دوی سره څه نه څه کومک خامخا وکړئ او د دوی نمبر هغه زه په پروګرام په اخره کې ورکوم, تاسو د دوی سره رابطه وکړئ. مورجان څنګه یې ښئ؟ مورجان خبرې څنګه یې ښئ؟ ښه مورجان ولې نظر دې نه لګي؟ نظر مې ورور نه لګي, یوه سترګه مې درس کړ دی او بایدلې وه درم پایینه او دا بله چې دی نو دا خړه وه پرده پرې راغله او هغې نه مې اپریشن وکړو نو هغه بلکل ختمه شوه. معمولي څه پکې بس داسې خاص نه یم څه. نوره ته څه بیماري ده مور؟ نور ما خو وروره شل بیماری شوې, هم مې د زړه بیماري ده, هم مې د شوګر ده, هم مې د بلډ پرېشر ده او نورې که داسې پکې نو پته پوهه نه یم. مورجان دا راته ووایه چې د ډایلسس په وجه باندې ستا څو بچیان وفات شوله؟ نو ډایلاسه په وجه باندې دغه ډولو خو ډایلاسې نه وي شوي او هغه 3 کسان چې وي یو له مې پکې واده کړی وو, 22 کاله وو, یو د 19 کاله وو, بل د شلو کړتو وو. دا 3 کسانو یو په 9 کې سبق وی, بل 12 کړی وو, بل بچه سویم کړی وو. دې 3 کسانو تعلیمونه دغه کړي وو, 2 پکې ودونه شوي لري, یو پکې وشوي او 2 شوي. ټیک شه ده ښه ده نوکری یې دغه په وخت کې وروره نو دا یو چې دی نو 12 د وکړه ډېره غټه تا نوکري ارمان و چې زه به نوکر کېږم او زه به دا کوم چې څنګه یې 12 پوره کړه. داسې ځان له کاغذونه ماغذونه برابرول هر څه برابر کړي وو, 3 کاغذونه یې او بس په دې کې ناڅاپه بیمار شو, دی 15 کاله پوره شو. د د علاج دپاره پیسې د کوم نه راوړی مورې؟ بس وروره دا ورور غریبې مزدوري کوي, دا غیر 8 بچي دي ورته او دا منډې اتړي او دا بس پیدا کېږي والدا دغه نه رایوي بل راځي دی بس علاجونه پې کوي او د هغې غریب سړی چې خپل ماشومانو ذات یې کلی کسب ګرځي. مور دا راته ووایه چې ماشاءالله میاخان کې ښه سرمایهدار خلک هم پاتې کېږي او افسران خلک هم پکې شته دي. آیا دغې خلکو ته تاسو په ګوته وې مطلب تاسو ته په ګوته یې چې یاره دا شان یو غریبه کورنۍ نه دلته کې د هغوی سره وروره ولې ورته په ګوته نه وي خلک یې پېژني نه خدمت چې هغه بچیان دي په بهر بل هیواد کې هغې خپل
مزدوري کوي او هغه خلک چې پای کې 100 توان لري هغه خلک چې کم د میاخان سیمې د سنګاو سیمې تعلق لرونکي خلک ته په پېښور اسلام آباد لاهور کراچي دوبۍ سعودي چاینا امریکا په دې علاقو باندې خپل مزدوري کوي او سوس 10 لري آیا ستاسو ګاونډیان یا دغه خلکو ستاسو پوښتنه کړې ده؟ نه پوښتنه دا ګاونډیان خواړو دا وینه د کور کوسي دا او چې تر بار مال پر کې ډالر چې ته داسې سماموري گزارې واره امداد را سره تکړی کار سره ما وختونه دا چې د ګردې ترانسپلانټ زما د علاج حل دی چې ګرده بدله کړو نو اوس هغوی راته دا بلا شی ټسټونه لیکلي دي دا ټول تقریبا 4-5 لک روپو مونږ هغوی ته وویل نو هغوی چې دونه خرچه ده پې نو بس دا د هغې په وجه بیا پاتې شو چې ما سره داسې څوک هیلپ وکړي نو دا ټسټونه به یې پې زه دغه کړم انشاءالله تعالی زما به زندګي جوړه شي ګرده درکوي په هغې ډاکټران څه وي چې خرچه څونه راځي نو بس هغه خو هسپتال کې لکه اوس داسې خط کارډینګ دغه شوي دی او دغه مونږ خو چې دا کوم هسپتال کې کوو بخري هسپتال دی نو دوی وایي چې مونږ یې دله پرې وکړو خو ټسټونه به تاسو په خپلو پیسو کوئ ټسټونو 4-5 لک پورو خرچه اندازتن ښه د کتونکو د بلال د مور ستاسو خبرې واورېدلې چې څو دوباره ریپیټ کولو ته ضرورت شته دی نه خو صرف د دقیقې خبرې دپاره چې د دوی سره څه نه څه کومک خامخا وکړئ په شیشه باندې د دوی نمبر راځي تاسو سره رابطه وکړئ که څوک ډاکټر وي هغه د دې ځای ته راشي دوی دې راوغواړي ځکه چې ګرده بدلېږي قرباني ورکوي چې ګرده دله ورکوي نو سره د ټسټونو دغه 4-5 لک روپۍ خرچه راځي زه یم که داسې څوک وي وزداره سرمایدار څوک وي چې د دې رور زندگی بچي خو زمونږ کار صرف کوشش کول دي باقي ستاسو سره ستاسو همدرد آینه کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد او آباد اوسئ د الله په امان